الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ډیر زیاتو خوږو عزتمندو، نن چې زمونږ کوم سبق دی نو هغه د سورة بقرې 5 نمبر آیت نه دی، او د دې نه مخکې منګه د سورة بقرې فضایل او بیا په هغې کې د مؤمنانو صفات او د متقیانو صفتونه بیان کړل. نو دلته الله رب العالمین دا کوم صفتونه چې بیان شو د متقیانو، د دغه متقیانو باره کې الله اعلان کوي چې دا متقیان خلک چې کوم دین د دې لپاره اجر څه دی. نو الله فرمایي چې اولئک، دغه خلک یعنی دغه صفات والا، په اولئک سره اشاره کیږي هغه چاته، هغه ذات ته چې هغه په دغه مخکینو صفاتو باندې متصفي. نو اولئک دغه متقیان خلک علی هدن، دا په هدایت باندې دي، من ربهم، د طرفه د رب د دیونه، طرفه د رب نه دیونه دې ته هدایت میلاو شوی دی. کوم خلک چې په غیبه ایمان نه وړي، منځ قایموي او د خپل مال نه خرج کوي په مخکینو څیزونو باندې او په دې موجوده پیغمبر او په دې قرآن او په سنت باندې ایمان لري، دا متقیانو نښې وي. نو دغه خلک په هدایت باندې د الله د طرف نه. و اولئک، او دغه خلک هم المفلحون، هم دغه کامیاب دي. فلاح څه ته ویلی کي؟ کامیابۍ ته ویلی کي. امام قرطبي رحم الله وایي چې الفائزون بالجنة والباقون فیها. د مفلحون معنی دا ده چې کامیاب دي په جنت، د جنت په حصول سره جنت حاصل کو. والباقون فیها، د دې سره سره باقی په دې جنت کې پاتې کېدل. د مفلحون نه دغه معنی ده چې دې ته به یو جنت میلاوي، دویم دا چې په دې جنت کې به دا باقی پاتې چېرته به تې وځي نه، څوک به یې ایستلی نه شي. او اسحاق رحم الله وایي چې المفلحون هم الذین ادرکوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه حربوا. چې دا مفلحون هغه خلک دي چې دیو بیامون د هغه څه د کوم څه چې دیو طلب کوو، او د هغه څه نه دیو نجات بیامونده، د هغه څیز د شر نه دیو نجات بیامونده، د کوم څیز نه چې دیو تښتېدل. نو ور د جهنم نه خلک تښتي، د اور نه خلک تښتي، د قبر د عذاب نه خلک تښتي، د قیامت د سختو نه خلک تښتي. نو الله رب العالمین به د هغې نه نجات ورکړي. او د جنت طلب خلک کوي، د الله د رضا طلب کوي، د نعمتونو طلب کوي، د الله د کم نعمتونه چې کم دي د هغې طلب کوي. نو دقې ته ویلی کېږي فلاح، او دې خلکو ته به دا فلاح دا میلاویږي انشاءالله. کوم خلک چې دا متقیان دي، دغه مخکینو صفات والا دي، کوم چې پرون موږ بیان کړي. نو لحاظه موږ تاسو له پکار دی چې د متقیانو دغه صفات په ځان کې پیدا کړو. ان الذین، یقینا خلک کفرو چې کفر یې کړلی، سواء علیهم، برابر ده د هغې په باره کې. د دې ځای نه مخکې د مؤمنانو صفات بیان کړی شو، د هغې وضاحت وکړی شو. اوس پسې د ایمان چې کوم ضد دی چې هغه کفر دی، هغه کفر چې کوم دی دا د اسلام ضد دی، د هغې تذکره دلته کوي چې هغه خلک چې هغې کفر کړی دی او الله نه مني او هغه متقیان نه دي، نو د هغې باره کې څه وی؟ نو کفر چې کوم دی نو دا ضد د ایمان دی. او قد یکون بمعنی جهود النعمت والاحسان، او کله کله دا د نعمت انکار کول او د احسان انکار کول او د هغې ناشکري کول، دې ته هم کفر ویلی شوی دی. لکه نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې ما په جهنم کې ښځې ډېرې زیاتې ولیدلې. صحابو تپوس وکړه یا رسول الله دا ولې؟ وایي ځکه چې دا کفر کوي، دا ناشکري کوي. نو صحابو تپوس وکړه چې دا الله نه کفر کوي؟ نبی اسلام وینا د الله نه خو کفر نه کوي، بلکې یکفرن العشیره، دا خپلو خاوندانو ناشکري کوي. نو هلته کفر په معنی د ناشکرۍ دی. نو د نعمت
او د احسان د هغې نه منل او د هغې شکر نه ادا کول دغې ته هم کفر ویلی شوی دی. او دا اصل کې کفر چې کوم دی اصطلاحا د ایمان ضد دی. نو الله رب العالمین دلته دغه کفر تذکره کوي چې کوم خلک کفر یې کړی دی. نو پیغمبره که ته هغه یری او که نه یری، که ته هغه دین ته رابلي او که نه یې رابلي، خو دغه خلک ایمان نه راوړي. ځکه ګوره الله رب العالمین خو د ماکان نه د ماضي نه هم خبر دی او د مستقبل نه هم خبر دی او خلکو زړونو نه هم خبر دی. نو هغې الله ته پته ده چې دا خلک ایمان نه راوړي. نو ان الذین یقینا هغه خلک کفرو چې کفر یې کړی دی سواء علیهم برابر ده د هغې په باره کې انذرتهم که ته یری دوی لره ام لم تنذرهم یا نه یری دوی لره لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي او امام کلبی چې نزلت فی رؤساء الیهود منهم حیی بن اخطب وکعب بن اشرف و نظائرهما، چې دا آیت چې کوم دی نو دا د یهودو د سردارانو د مشرانو په باره کې نازل شوی دی چې په هغې کې یو حیی ابن اخطب دی او کعب ابن اشرف دی او د هغې نور نظایر چې کومه دي چې دا د اسلام ډېر لوی دشمنانو. او الله رب العالمین دا اعلان وکړو چې ګوره دا خلک که ته ډېر هم یری خو دا ایمان راوړونکي دي، دا ډېر ضدیان د اسلام ډېر لوی دشمنان دي. نو لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. امام قرطبي رحمه الله دا نقل کړي. ختم الله علی قلوبهم، مهر لګېدلی دی د دوی په زړونو باندې، مهر لګولی دی الله رب العالمین د دوی په زړونو باندې. ختم چې کوم دی دا مهر ته ویلی کېږي، سټمپ ته ویلی کېږي. په یو څیز سړی مهر ولګوي نو هغه بند شي، هغې نه خوا نور بیا څه کار نه کوي. چې ختم د دوی پرې زړونو چې مهر ولګېد نو دې ته بیا اسلام نه داخلېږي. خو دا داسې نه چې الله رب العالمین پرې دا مهر د مخکې نه ایسته لګولی دی، بلکې طبع الله علیها بکفرهم، الله رب العالمین د دوی پرې زړونو چې دا مهر لګول دی نو دا د کفر په وجه باندې لګول دی چې دوی دا کفر کوو او پیغمبر ډېر یې راولي او ډېرې نښې ورته راغلې معجزات او پیغمبر او قرآن او سنت، خو دوی په ضد کې ویل الله چونکې په بني اسماعیل کې دا پیغمبر راغلی نو موږ به د باندې ایمان نه راوړو، که دا بني اسرائیل کې وی نو موږ به منلی وی. نو لہذا الله دا اعلان ځکه وکړو چې دوی په زړونو باندې الله رب العالمین مهر لګولی دی. او دا قلب او زړه چې کوم دی نو دا اصل کې د ټول بدن بادشاه دی چې دا زړه دی بدن ته څه وایي نو دا بدن حقه څه کوي. نو که دا زړه سیده و نو دا به بیا دا ټول بدن سیده و، که دا کوږ شو الله نه خدا نه خواسته نو بیا به دا ټول بدن کوږ طرف ته ځي. دې وجه نبی اسلام فرمایي چې مثل القلب مثل ریشة تقلبها الریاح بفلات، چې د زړه مثال چې کوم دی د هغه بڼه کې دی، د هغه څیز دی د معمولي بڼه کې چې دا هوا په هغه بڼکه باندې راشي نو دا په یو غټ میدان کې پروتي او پرته دا بڼکه واړی راړی ده. په دې وجه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله چې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا ای الله ای هغه الله چې ته د زړونو اړونکی راړونکی زمونږ زړه په دین باندې ثابت قدم پاتې کړه. دا دعا ډېر زیاته کول پکار چې زموږ زړونه کاږه نه شي، ځکه زړه چې کوم دی که دا کوږ شن ټول بدن بیا کږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا زړه چې کوم دی ان الرجل لا یصدق فتنتکت فی قلبه نکتة بیضاء، چې یو سړی رښتیا خبرې کوي رښتیا وایي نو ده په دې زړه کې یو تک سپینه نښه وشي، نکته پکې وشي. وان الرجل لیکذب الکذبة فیسود قلبه یا فیسود قلبه، یو انسان دروغ وایي نو الله رب العالمین یا دا دروغ چې کوم دین دا راولګي او د زړه دا تور کی، نو په رښتیاو باندې زړه سپینېږي او په دروغ باندې زړه تورېږي، او زړه چې کله تور شي نو دې ته بیا هدایت نه ورننوځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه باره کې فرمایي چې ګور دا زړه در د جسم بادشاه دی، دا ډرایور دی چې کوم طرف ته دا ډرایو کوي دا بدن چرته بوځي دی پسې ځي. نبی علیه السلام فرمایل چې ان فی الجسد مضغة، په دې بدن کې یو ټوکړه ده د غوښې یو ټوکړه ده
اذا صلحت صلح الجسد كله. کله چې دغه ټوکړه سیده شي دا صالح شو نیک شي نو دا ټول بدن په صلاحیت طرف ته رواني، صالحیت طرف ته روان، نیکی طرف ته روان. و اذا فسدت فسد الجسد كله. او کله چې دغه معمولی ټوکړه د غوښې دا فاسد شي ګناه طرف ته روانه شي بیا دا ټول بدن په دغه شي کفر طرف ته ګناه طرف ته روان. د دې وجې نه ټول کوشش کول پکار دی چې موږ په خپل زړه باندې کوشش وکړو. نبی رسول الله فرمایي چې وهي القلب، هغه چې دغه ټوکړه هغه زړه دی. د دې وجې نه موږ تاسو له پکار دی چې همیشه دا دعا کوو چې اللهم مقلب اللهم یا مثبت مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. دا زړونه اړونکیا زمونږ زړونه په خپل دین باندې په طاعت باندې مضبوط پاتې کړه. او د الله رب العالمین نه دا دعا هم کول پکار چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. چې الله زموږ زړونه په دې دین باندې مکمل مضبوط پاتې کړي. الله دې زموږ زړونه خیر طرف ته واړي. نو دې باره کې وایي د کفارو باره کې چې ختم الله مهر لګول الله رب العالمین علی قلوبهم په زړونو د دې باندې وعلى سمعهم او په غوږونو د دې باندې سم اورېدلو ته ویل کېږي. خو دا اورېدلو آله چې کوم دا غوږ دی نو موږ یې ځکه غوږونه معنی کوو. وعلى ابصارهم او په سترګو د دې باندې غشاوة فردي دي ولهم او دې لپاره عذاب عظیم، عذاب دی لوی، عذاب دی لوی. ګور داسې نه چې الله رب العالمین په مهر لګولی دی هدایت نه قبلولی بلکې دی هدایت نه قبلو نو الله رب العالمین به مرسته مهر ولګاو چې دی اسلام طرف ته بیا ډوراتللی هم نشي. ځکه دی اراده نشته، الله ته خو پته چې دا نه راځي او دې وجې نه الله رب العالمین د دې زړونه سخت کړو. نو الله رب العالمین زموږ زړونه دین طرف ته راوړی، د سختنې د الله زموږ زړونه وساتي. نو الله نه دعا ده چې په یو څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.